ناس ټول قدرمن مشران او په پنډال کې ناس د قومي وطن پارټۍ کم نازولي او غیر رسمن ملګرو ټول ته په جمع باندې السلام علیکم. ملګرو خبرې خو ډېرې دي او دا کومې خبرې چې روانې دي چې دا شکیل صاحب یا چې دوی کومې خبرې وکړې نو دی بالکل زموږ د زړونو خبرې وکړې د کارکونانو د زړونو خبرې وکړې. زه یوه خبره کوم چې دلته موږ ته د قومي وطن پارټۍ د قیام ضرورت ولې راغی؟ ځکه چې په دې ګوند کې تاسو وګورئ نو هر قسمه پارټي شته، هر قسمه دغه شته. دې ګوند کې چې تاسو وګورئ نو ډېر خلک لګیا دي د پښتنو د حقوقو د پښتنو د دغه دپاره هغوی په نوم باندې سیاست کوي. خو تاسو وګورئ دا دغه چې کله راغلي څونه ګورنمنټونه راغلل، څونه دغه راغلل، نو دې کې د پښتنو د پرمختګ دپاره چا کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي او که چا پورته کړي دي نو هغه زمونږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو دا د هغه په قیادت کې 400 چې څونه ترقي کړې ده، څونه میګا پروجیکټس راغلي دي، که سوی ګیس دی، که بجلي ده، که روډز دي، که سکولونه دي، هسپتالونه دي، کم خبره به تاسو ته مونږ دغه کوو شمارو. که تاسو وګورئ اوس هم زمونږ مشر او سکندر خان دواړه په اسمبلۍ کې نشته، زمونږ نمایندګي نشته، خو بیا هم زمونږ چې کوم زاړه ترقیاتي کارونه زاړه فنډز چې زمونږ کوم پراته په 2017 کې هغه د دوی په خصوصي کوششونو باندې هغه 400 ته رالل او په 400 کې بیا د ترقۍ او د سوکالۍ یو نوی دور یو نوی دغه شروع شوه. نو انشاءالله مونږه دا پکار ده چې مونږ ټول دا عهد وکړو چې را روان وخت کې الیکشن را روان دی او مونږ به د سر من د قرباني ورکوو، د هغې بازي به لګوو او انشاءالله خپل ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو، جناب سکندر حیات خان شیرپاو او د هغه د پارټۍ د ډیوې د قیادت د ډیوې د سوري لاندې چې کوم زموږ امیدواران دي انشاءالله دوی به کامیابو او د دوی د کامیابۍ لپاره به شپه ورځ انشاءالله محنت کوو.